امام جواد علیه السلام چې 7 یا 8 سال باندې امامت ورته میلاو شو. 7 یا 8 سال باندې امام جواد علیه السلام ته امام محمد تقی علیه السلام ته امامت میلاو شو. آیا دا امامت صحیح ده؟ دوله وړو کې د میلاو شي؟ تاسو نه پوښتنه کوم. بالکل صحیح. دا د مواقعه ده چې دا درست ده، خو دلیل موسی څه ده؟ دلیل موسی څه ده چې امام سبی وي که غټ جوان وي که بزرگ وي امامت ورته میلیدای شي. دلیل موسی دغه ده دوستانو چې امامت په کیلو نه دی څه خرڅ شي. څوک چوره غټ چوک وړوکې دا کیلویي شی نه دی، دا د پروردګار اراده ده چې کوم شي باندې پروردګار اراده وکړي هغه کیږي. دا په سن و سال نه دی، دا په استعداد ده. استعداد چا کې استعداد وي چاہے زنګوی کې بچای وي هغه دیاویر کوي، چا کې استعداد نه وي سپینګیری وي هغه دیانویر کوي. پیغمبر اکرم حدیث ده لیس الاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر. معاشره کې هغه افضل نه دی چې هغه غوټ دی، معاشره کې هغه افضل دی چې هغه کس غوټ دی چې هغه افضل دی. میرټ دی ورکې، معیار دی ورکې، فضیلت دی ورکې، لیاقت دی ورکې، شایسته دی. یو سمپل مثال دیر کم، د نوټونه دي که نه پیسې، دوی کې یو ډېر اهم شی دی، یو تار ورکې دی. هغه تار څه نوټ کې نه وي، نوټ هېڅ قیمت نه لري. دا وړوکی تار نوټ ته حیثیت ورکوي، حیثیت. زه تا نه پوښتنه کوم، یو وړوکی نوټ در سره دی د 500 روپیو، هغه کې تار شته. یو 1000 روپیو نوټ در سره دی هغه کې تار نشته. کوم یو نوټ قیمت لري؟ هغه د 500 روپیو نوټ قیمت لري، د 1000 روپیو نوټ قیمت نه لري. ویل هغه کې تار شته، د بل کې تار نشته. امام ته معاشره کې د ډېر ذات مثالونه دي. یوه وړه غونډه کې ونه دی، څو بیجې کېدای شي میوه ورکړي. یوه غټه د چنار ونه وکسه، یو کیلو میوه نشي ډېر کولی. استعداد خبره چا کې لیاقت وي. دا خو سمپل مثالونه دي. لاړ شو قرآن ته، حدیث کېدای شي موږ څوک نه ومني، قرآن ټول مسلمان مني. قرآن نه پوښتنه وکړو آیا یو ماشوم بچی امامت و نبوت حامل کېدای شي که نه؟ قرآن د فریاد کوي، داد د کوي. سوره مریم ته رجوع وکړئ. دوه داسې نبیان تیر شوي دي چې هغوی ته بچپنې کې نبوت میلاو شوی دی. یو درود ختم کړئ محمد و آل محمد. سوره مریم کې حضرت یحیی پیغمبر د درو کالو درو انا خذ یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم نبیا سبیا. ای یحیی او د درو کالو ماشوم بچیا، د کوم کتاب کومه صحیفه مو در باندې نازله کړه دا واخله. و آتیناه الحکم سبیا، مو هغه بچی ته څه بچای و بچای، هغه ته مو حکم ورکو. حکم نه مراد حکمت ده، حکمت نه مراد مغه نبوت ده. نبوت څه کله یحیی پیغمبر ته پروردگار عالم درو کالو کې ورکولی شي. امام جواد علیه السلام ته یې اتو کالو کې امامت څنګه نشي ورکولی؟ بیا سوره مریم ته لږه رجوع وکړئ. عیسی پیغمبر زندگی لگا وقصوی. حضرت مریم سلام الله علیها اولاد نکیدلو، اولادی کلا وشو البته شوهر نه بغیر. پروردگاری رداوه قادر دی عرشی بانده بغیر د پلار و مور کلی بچای پیدا کولی شي. آدم علیه السلام بغیر د پلار هم پیدا کولی شي. قدرت لري پروردگار. کلا دنیا ته عیسی علیه السلام راغللو، یهودیانو اعتراض شروع کو، اشکالونه شروع کو، پروپیگنډه شروع کړله. قرآن کې ذکر شته ده ما کان ابوک امرأ سوء، پلار خو د بد سړی نه و. ای مریم
بیبی مریم ته ای ما کان ابوک امرأ سوء پلار خود بد سړی نه و ای مریم و ما کان امک بغیا مور دا بغی نه وه بدکاره ښځه نه وه ته ولې داسې شوې دا بچی د چا نه راوړی دی بیبی مریم هغه معصومې بیبي یو فریاد وکړل یا لیتنی مت قبل هذا ای خدای دینه مخکې مړه شوې دغه پیغارونه ما اورېدلي نه وی ایما ته معاشرې کې ادا شته ښځو کې دا ډېر زیات شته ایما بل پسې تهمتونه الزامونه خبر به نه وي څه خبره دی څه حقیقت دی یو تهمت به ورپسې وتړي یا لیتنی مت قبل هذا ای کاش دینه مخکې مړه شوې دنیا نه لاړه وې دا تهمت مه نه وی اورېدلی غلی شوه فاشارت الیه بیبي مریم اشاره وکړه څه زنګوی کې دا کوم وړوکی بچی دی اندینه پوښتنه وکوئ دې ټایم کې څه کله هغوی متوجه شول وړه بچي ته څه دی وایي کیف نکلم من کان فی المهد صبیا موږ څنګه دغه وړه بچي څه خبرې وکړو دا خو هماسې ماشوم بچی دی اندا جملې دو یاد کولې څه اغ زنګوی نه اغ شیرخوار بچي د مور عصمت اقرار وکړلو څه یې وویله قال انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا ای یهودیانو خپل د تهمت ولا ژبې بند کوئ زه بنده د خدای یم زه نبي ګرځولی یم پروردګار وجعلنی مبارکا زه یې بابرکته ګرځولی یم کله زنګوی کې شیرخوار بچای هغه نبی جوړېدای شي امام جواد علیه السلام اتو کالو کې امام به طریقې اولاد جوړېدای شي درود خاتم محمد والی محمد باندې دا پرېږده وایي خپلې زمانې ته راشوئ بهترین دلیل دیر کم خپلې زمانې کې محمد حسین طباطبایی حافظ کل قرآن واقعاتونه تاسو خبر وي پیژندوی دی ماشوم بچی د ایران ولایت هغه قرآن حفظ کړی و هر یو سوال جواب د قرآن نه ورکولو محسن قرطی وا واقعا نقل کوي هغه حوالې سره استعداد ته ښیم کیدای شي ځینې وخت کې وړوکي المسای دي هغه نن سبا زه بیا زمانه انداز شي وړه ډېر پوه دي پلار نیکونه نه دي پوه اوسان ایمو ډېر پلاران نیکونه په موبایل او دغه شی نه پوهېږي نو بچي بهتر پوهېږي محمد حسین طباطبایی یوه ورځ محسن قرطي زما ځان سره کېنولو پوښتنې ماته نه کولې ای محمد حسین طباطبایی مونې ډېر ګران یې من تو را دوست دارم فرسه کیلو تیز ګران یم قرآن سے یو جواب ورکړلو هغه د ورته یې څه سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین تا خو ویله زمانې ډېر ګران یې زه با قسم څه تا رښتیا ویلي که دروغ دې ویلي دي قرآن یې جواب ورکړلو یعنی چوک ته وایي څه دوست مې ملګری مې فوراً ما تسلیمیږه तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता कुरान ना बेहतरीन जवाब इस्तेदाद का सिद्ध बड़े बची बिया दोते ए मोहम्मद हुसैन तबातबाई मो बचाए कीगी इमोजवाई कीगी हर बचाए द अख चोजवाई चोरा वड़े दे जद तो बचाए नशम के दाए بیا ورته یې چې د پلار د سره جنګ جګړه کړې دی غوسه شوې ده دنې هغه ورته یې چې هم یغضبون وهم یستغفرون مؤمنان په باره کې آیات دی سره غضب غوسه کوي خو بیا زر معفول کوي وا پلار نه غوسه کېږي خو بیا معفوي ورسته د بیا ورته یې چې عربو لباسې چولی او دا محمد حسین طباطبایی ورته یې چې دا جمعې د نګرانې دي که ایرانۍ جمعې د نګرانې دي قرآن نه د ځواب ورکوي ولباس التقوی ذلک خیر
ای محسن کراتی تقوا لباس ټولو نه بهترین لباس دی، نه دا لباس خدای مؤمن دپاره زینت ورکولی شي، نه د عربو لباس. بیا یې څه کیلونه ورسره وه، کیلونه چا ویر کړي وه. ای څه ما ورته ویله چې دا کیلونه د نګرانه دی دلو، ځکه یو دا ګوړې موړې چې ویر کړی و چا هغه ته ورته ویل چې بل انتم بهدیتکم تفرحون فما آتانی الله خیر مما اتاکم. کوم چې ما ته خدای راکړي دی هغه ډېر بهتر دي، تاسو خوشحالېږئ دغو هدیو باندې. د قرآن آیات دی، تاسو خوشحالېږئ وړو وړو د دنیوي هدیو باندې، لوځکو باندې. زه لوځکه نه یم، ما ته پروردګار څه راکړي دي هغه ډېر بهتر دي دغو نه. ورسته درته یې چې بچیانو په باره کې څه ای محمد حسین ته به ته وایي. قرآن نے جواب ورکړي اذا دخلوا قرية افسدوها. دا بچیان چې کله کومو کلو ته کوم وطنو ته چېرته څه لاړ ټول خرابای ټول فساد انډوی کوي. قرآن حکمت دی، ته څه کېږي دا د بچیانو کارونه دي. بادشاه چې کوم طرف ته وغړي رعایا بیایي، جنګ طرف ته وغړي جنګ ته بیایي، صلح طرف ته وغړي صلح طرف ته بیایي. ای څه بیا چې کومه د یو کس ناست و هغه د قرآن ټکی و فإن الله فا ورکې وه دی بدل کو ویلی څه وإن الله. ای څه زه معلوم کس دا ده ملموای شي څه نه که نه شي ملموای چې قرآن کې تحریفه شو. ټکی و فإن الله دی وإن الله ویله، فا په ځای واو ویله. هغه ورته یې څه یبدلون کلام الله ومنهم یبدلون کلام الله. ځنه خلک داسې دي چې هغه د قرآن کلام کې د پروردګار کلام کې تحریف کوي، قرآن بدلوي. یو غټ حافظ وندي سره لاړو سعودي عرب ته، ګڼ د وهابیانو لعنت وي آل سعود و آل وهاب باندې. عالم اسلام څومره مسایل دي، څومره مشکلات دي اندغو نه دي. پاسخانه خلی، عقل دیخی خلی، اسلام بدنام کو اندغو بدنام کو، مسلمان بدنام کړه اندغو بدنام کړل. دا کله لاړو سعودیا ته، سعودیا کې څه خیل ته جوابونه ودي ویر کړل، ټولو ته یې شکست ویر کړل، مبهوت و مات و تعجب کې و. یو را پاڅېد یې څه هذا مهدیون، اندا دې د شیعو مهدي. زه به آل سعود ته وایم آل سعود دا د شیعو مهدي نه دی، بلکې دا د مهدي فرزند دی، هغه منونکی هغه محب دی. مهدي تالی دلی نه دی، کله د مهدي فرزند کله د مهدي منونکی هغه شیعه دغه حد کې دی. مهدي به کوم حد کې وي دوستانو؟ دا د امام محمد تقی علیه السلام یو وړو وړکي منونکي دا حالات، نو هغه څنګه امام نشي جوړېدلی؟ درې امامان دي چې وړکوالي کې امامان شوي دي. د سنوټې کوی یو امام محمد تقی علیه السلام 7 کالو کې امامات ورته میلاو شو. یو امام علی نقی علیه السلام د دې فرزند 9 کالو کې امامات ورته میلاو شو. یو امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف دی چې 15 کالو کې امامات ورته میلاو شو. نه موخې هن زمانې جواب دی کو لاړ شو. هغې زمانې ته هم دی باندې اشکالات و اعتراضات و. مامون څه کله وایي دا بچی خو ډېر عجیب دی، علم یې وکسې، حکمت یې وکسې، پویه یې وکسې، دا خو عام بچی نشي کېدلی. تاریخ کې لیکلي دي چې واورېدې مامون خپلو اصحابو سره جاه و حشم حالات کې بچی جلال کې روان دی، لیارې باندې کسی بچی د چولې کې مخچولیږي، سره ویل چې بچی روان دی، ټول ودخل فرار یې وکړلو، یو بچی د نه تښتي. ویلې چې دا د حیدر کرار المسای دی، دوی اصولو کې فرار نشته دی. دا څنګه فرار وکړي؟ بادشاه ته ویل چې بچیا ټول ودخل، 5 شپږو 4-5 کالو بچی ورته ویلې ونښې. ای چې تښتېدلې درې وجوهات کېدای شو چې یوه وجه یې هم ما نه لیدله ځکه نه وتښم. چولا تانګه وی ته ونې تېرېدای نه شوې، تښلی وی چولا ازاده دی تېرېدای شي. ګناه مو کړي وی، خطا مو کړي وی ما،
در شاید نتخلی وی خطا من نده کری تمری دلی تو خوام خواب زنم وکی دا گمان مکره وی نتخلی وی ویده دنوا تختیگا بادشاہ تیر شو خود تعجب کی شو صدا بچه خواهم بچه نده چوک ده شکار پس روان و خکار وکرلو باز استولی و باز ایوه میشیر نیولی و وڑا غونده کی دغ مامون اغا میشیر موٹی کی پٹا کری و کسی دا بیا دا پمغی چولی راغللو بیا بچی وکخل بیا دا حیدر کرار غیر فرار خرزن بیا و دریدلو ورطا نردیش ولو یا ایتا چه بچیا دا تا ویس دا مولاس پیشه دی میشه پٹا کری و وڑا غونده کی امام دورتی آئی چه پروردگار علم زمکا اسمان خال کری دی اغا مانس کی اوبا خال کری دی اغا اوبو مانس کی میشه زندگی کئی بچیان بچه که اخکار سای شوق ده بچیان بیتی اخکار بانده بزان ستایی باز بیا میشه سمندر نروانی سی آغا بیا بچه راوڑی موٹی کی پتا کی ده امامات اسمات علم زمیه ورسا صدق کی چه بڑتی اللہ اکبر کبیر آقای مجلس کی ناز ازم معذرت نغورنم اینو بزرگ ده بکار خدا از یقه مجلس موری دلگه سید ده متقابل احترام ده خدای در توفیقاتو کی اضافه وکی امام دا جواب ویلی بیر کردستان فورانی بکار ده ورطویلی وچه بادشاه میشه دلاس کرنی ولی ده جواب ځکه تفصیل سویر کړلو چې بادشاه د مایا زمونه بیګو موسی علم غیب دې زدا هم بیګم چې تا زړه کې تدې د بادشاہانو سلسله کې چې شه دی میشه کوم زینت نیولاشي او تا څنګه نیولې ده سکلا دا عجیب حکمت او علم د امام جواد او امام محمد تقی علیه السلام مامون خبیث ولیدلو اراده بدل کړای سپکار دې ته زغ خپل لور ویر کم خپل قبضه کې راوړم اراده وکړه ام فضل لور نامای وا صدا لور بزدی تا ویر کوم دا به داماد جوړیږي داماد تا دا چې دای ما داماد زونګای ما جوړ شي دا افتخار ما ته حاصل شي بنی عباس نے خبر شو ډیر سخت غوسه و ساعتام امامیا ولی عهد کړي وو هغه خو مو شهید کړل اوس دوباره حکومت د امامان د سیمه امریکایي کې راشي امامت بچیان دوی ته پات شي وای نه مناله خو بادشاه مصر بالاخره امام مجبور کړل او ام فضل ودی وکړل امام محمد تقی علیه السلام سره او وی ورته یې چې دا کوم د سمنونه اخیری کې بادشاه مامون حکومت او وی ته ویل تاسو چالو وکوي تاسو اشکال اعتراض شي باندې دا وړو کې بچای دی راشي دا وزمي وي امتحان ته نه واخلوي پاته بدرته ولګي صدا وړو کې دی کا وړ دی دا هم د توام څخه بني امیہ حکم دی یو بني امیہ او بچی تی رشي دی یو د بني عباس او بني امیہ لګ جاهل او علم دوست نو دا بني عباس علم دوست او علم دوست د علم نالج ته شوق وو دوی په وړ تعلیمان ترجمه کول بیا د مناظرې کولې مناظرې او ویل سمو چیلنج ما کا ابو سره وړ تعلیمان را سره دي خیمان بشي بچاو تیر سنا روي ولوي چوکو تر ولوي راولې دا ماشوم بچای ود سکینی وکوي وسم قبلا کتو سو وکټرا زب تسلیم شم درتا کدی وکټلا تاسو به غلي کینې وشه بالاخره یو ډیر عظیم مجلس برگزار شو 900 کسان صرف علما اندیشمندان پروفیسران لیکچران راغلل مجلس منعقد شو مناظره مجلس منعقد شولو د دغو ټولو علماو ټولو نه غټ عالم د بغداد قاضي القضات او چیف جسټس د ټول عالم اسلام چیف جسټس یو تراوستلو نمای وا یحیی ابن اکثم ډیر فخر یې نه کولو چیف جسټس مو تراوسته ده ایوی مسالې نام څوک باندې جاهل نه ده ډیر زیات علم سره ده
نن بمو مامون ته، نن بمو امام محمد تقی علیه السلام ته خپل علم وښیو. مجلس کے ٹول ناس دی، سناٹا چھایا ہوا ہے مجلس پر، خاموشی دے. دی ٹائم کی یحییٰ ډیر غرور کے وہ، ډیر غرور کے وہ. بادشاہ تے مخرطاو کو تا بادشاہ سوا کم سوال شروع کن، سوال تا نوا کم کنا. مامون دورتے ایت سا مناظرہ دا موسا دے کا دغ بچی سا دا مناظرہ دے اندینا پختنا وکا کا دور تاوئی تا مناظرہ شروع خو شروع. غرور ورکیو، غرور بچی دے پختن ہم نکوالا، مجبور شوالو بچی تے مخرطاو کو تا مناظرہ شروع کم، سوال در نکواش کم. امام دورتے ایت سا بے فرما شروع کا سخی تا پختنوی وانا وکا. یو درود خاتم محمد والی محمد. امام ته دیای څه ویلا غویل څه کا ډیر پوی خلمان زور جو مسائل باندې په پوی دینه پورته بنې پوی خاص کر د حاج مسالې ډیر سخت دي. ارڅه د حاج مسالې پختنه تناول کو ورته آی د څه آیا دار توایا څه هغه سي حاجی څنګه حاج ته لور دی احرام حالات کې دی هغه خکار وکړلو کفاره یې څه ده. حجانو ته پاته ده څکله احرام وتړي 24 شیونه دي څنګه تو باندې بیا حرام کی یا وینه یو خکار ده، خکار نشي کولای. یو حجی د احرام حالات کې خکار وکړلو کفارات څه ده. ډیر غټ سوال او تبریخیدل او اوس به د شیعه او امام ته داسې شکست میلاو شي چې آینده لپاره به سار وچات نه کی. امام دورته ای یحیی سوال د مبهم ده. سوال دا سوال څو پهلو دي، ته د کوم پهلو باندې مانه جواب غواړې؟ اول سوال درست کا بیا به جواب دیر کم. لکه مو مثلا یہی بڑا سوال کلا چوتا پیپر ایویر کو تی تو سوال کا سمجھنا نصف جواب ہے. اول سوال زون پوئی کوئی بیا جواب لے کے آئی شوئی. یحییٰ تا دیل سے قاضی القضات سوال زون پوئی کا بیا جواب غواړه. سوال تو مبهم دے. سوال هغای حیران کو څنګه مبهم سوال دی ورته ایت چې دغه سوال خو 24 شقونه وځي 24 کوم شق جواب غواړي. نور حیران کړلو هغه ورته ایت چې دغه سوال دا شقونه وځي شخونه وځي کوم شاخ نه ته غواړي کوم شاخ جواب دیر کم. دا کوم کار سے احرام حالات کې ده هیل کې شکار کړي ده یعنی حرام کې نه اخکار کړي که حرام نه بهر اخکار کړي ده دوا شکونه دار ته وایي چې عالم دی که جاهل دی مسئلې باندې پوه و که کوی نه و. دار ته وایي یحیی څه وړوکی و که غټ و. دار ته وایي یحیی چې کوم ځناور یې ته ښکار کړی دی هغه ځناور دی که پرنده دی. دار ته وایي یحیی چې هغه غوړ دی که وړوکی دی. دار ته وایي یحیی چې اول واري دی که تکرار دی. دار ته وایي یحیی چې پشیمان دی که مصر دی. دار ته وایي یحیی دغه کس هیل کې دی که هیل نه بهار دی. دغو ټولو بیله بیله ځوابونه دي. ته د کومې مسئلې ځواب غواړې؟ سوال ته معلوم نه جواب سې ساري. یحیی څه کله د امام دغه رتبه د علم ولیدله ساري ټیټ شو. نه صرف د دې سار ټیټ شولو ټول هغه عالمان څه 900 عالمان ناسو ټولو سرونه یې ټیټ کړل. چا جرأت نه کولو ته بیا پښتنه وکي ګرچې د دغو هرې یوې مسئلې بیل بیل ځواب بیا هغه محفل کې امام ورته خیلی دی هغه مقصود نه دی ویلې ټایم ورڅه کم دی. دې ټایم کې د مامون ورته یې څه اوس تا نه یو سوال خو وکي تا نه ښه یو سوال وکي ځواب تا ویر کا هغه ورته یې څه وکي خو ډار خواب حالات کې څه اوس به څنګه سوال نه کوي ګرچې غرور بیا ورکې و. امام دورته ای چې ای یحیی ای چیف جسټس ما ته دا وایه یوه ښځه دی سبې ټایم انسان باندې حرامه طلوع څه کله وشي میره سترګه روشي مغه ښځه انسان باندې حلاله کله بیا چې وشي ظهر ټایم شي مغه ښځه بیا انسان باندې حرامه
بیا څه کله عصر شي مغه خزه بیا انسان باندې حرامه، بیا څه کله مغربین ټیم راشي غروب ټیم بیا حلاله، بیا څه کله عشاء ټیم راشي بیا حلاله، بیا څه کله نیمه شپه شي بیا حرامه، بیا څه سبا شي بیا حلاله. دا کومه خزه ده؟ څه نسبت دی دغې ښځې او دغه سړي منځه؟ چیف جسټس عالم اسلام قاضی القضات حیران و پریشان جواب ورسره نشته. مجلس کې کله مخ تاو کی، کله سر تیر کی، کله سر اس کی، کله سر وګرئ، خو جواب ده نه ویرسي. دا د امامت سلسله د دې سره نه علم کې نه اسمات کې نه یوه میدان کې چې کوم قبله نشي کولی. کله عجیش ولا امام ته مخ راتاو کړ چې امام ته خیاشي دي ځواب. امام ته ورته وایي چې دا هغسې کاس دی او دا هغسې ښځه دی، یو کاس دی پردی کنیزه دی، پردی کنیزه دی، هغه دې باندې حرامه دی، پردی کنیزه دی. سبې ټیم کې کله چې میرسته ګر وخته دا کنیزه دې واخیستل هغه نه، کله کنیزه واخلي نکاح میکاح زړونه بستانې فورا حلاله کړي، دا ونې حلاله شوه. کله چې زور ټیم شول زور ټیم دا کنیزه یې آزاده کړله، آزاده کله آزاده شي بیا حرامه کېږي انسان باندې، بیا حرامه شوه. از ډول نه وروسته دوباره اوسویره خو نکاح یې ورسره وکړلو، ازادې ښځې نکاح کېږي، بیا نکاح یې ورسره وکړو، بیا ورباندې حلاله شوله. نکاح نه بعد مازدیګر ټیم یې زهار وکړلو. زهار یوه صیغه دی که چېرې خپلې ښځې ته وایي څه ته ما باندې مور په شانتې، یا ته ما باندې خور په شانتې، یا ته ما باندې لور په شانتې، دې ته زهار دی. زهار ښځه ورباندې بیا حرامه. زهار نه وروسته مغربین ټیم یې کفاره ورکړله، بیا یې کفارې وجنه بیا ورباندې حلاله شوله. بیا یې عشاء ټیم بیا څه ماښام ټیم یې طلاق ورکړلو، طلاق یې بیا ورباندې حرامه شوله. اخري چونکې طلاق یې رجعي ورکړی او دوباره یې رجوع وکړله ورته ښځې ته یې دوباره رجوع وکړله، بیا ورباندې همدا ښځه حلاله شوله. یو درود خاتم محمد و آل محمد باندې. گرچه سړی به مې کړي وي خو خیر د امامات ذکر دی. د امام نه ډېر کم خبر وي، که لږ ښه خبر شو ته نه څه عیب نه لري. دا د امامات مقام دی، دا د امامات شان دی. د دغه امام یو تره دی، اگر چې دې تره نه دی خو تره د امام رضا دی. امام موسی کاظم علیه السلام یو ورور و، علی ابن جعفر نمای دی. ډېر غوټ محدث و روي دی، ډېر روایتونه ترنه نقل شوي دي. ډېره بزرګه هستي وه دا خپلې زمانې کې. امامانو یا دې احترام ډېر زیات کولو. دغه علی ابن جعفر به هم د دغه امام محمد تقي علیه السلام څه وړوکی بادشاه و، ډېر زیات احترام به یې کولو. دې امامات ته سرخم تسلیم و دا، ګرچې علم ورسره و، ګرچې حکمت ورسره و، ګرچې ډېر بزرګه هستي وه. یوه ورځ یې څه ناست و مدینې کې مسجد کې خپلو ملګرو سره. امام محمد تقي علیه السلام د رانوځي رانوتلو، دوستانو سره ناست سپین ږیری اویاو کالو نه عمر نه پورته و، هم عمر کې سپین ږیری هم علم کې آپ ډېر زیاته و. څه کله امام محمد تقي علیه السلام وړوکی ماشوم بچی ولید ورته پاڅېدو، یکدم پاڅېدو، ورته احترام یې وکړلو. امام د ورته ویانې چې اجلس رحمك الله، تراکینه تونې خدای رحم وکړه. کله امام لاړو منځني زیارت مې اخته شو، کوم اصحاب و انصار دوستانو سره ناست و هغه توبیخ یې وکړل، بېعزتي منځني زیارت مې اخته شو، کوم اصحاب و انصار دوستانو سره ناست و هغه توبیخ یې وکړل، بېعزتي یې وکړل چې تا دا څه کار وکړلو؟ وړه بچي ته پاڅېدې، ماشوم بچي ته پاڅېدلې، مو بېعزتي دا وکړه، خپله بېعزتي دا وکړله، دا د څه کار وکړلو؟ هغه د ورته چې تاسو خبر نه یې دا چوک دی، دې نه زه خبر یم، دا امام دی چې وي امام تا علم ته نه زیات دی، بیا هم ته سن کې ته نه وړوکی. هغه د وایي چې نه انا عبد له، زه د دې غلام یم، غلام. چوک څه لیاقت لري، اهلیت لري، په کار د هغه د انسان ټیټ شي. دا دویم غوټ درس د امامات نه دوستانو. زموږ په کار د امامانو نه تواضع زده کړو، تواضع. چا څه علم زیات دی وایه چې هغه ما نه زیات پوهېدی، وایه چې هغه ما نه زیات پوهېدی. دوکاندار ته یم
شاید سنشته بل دکاندار سشته تواضع بکوی چې ما سنشته پلنکی سا شته دا شی منډه مغه نه واخله تواضع تاسو شی خراب دی بل څه کېدای شي شی ښه وي وایه چې ما ولا شی دوره ښه نه دی هغه ښه راوړی دی منډه هغه نه واخله دې ته ویلی شي تواضع کوم کس کې دا وي پوه شي چې ایمان مضبوط دی ایمان انسان اله مضبوط کېدای شي چا کې څه خلته لیاقت انسان وکسي وایي چې هغه کې لیاقت ما نه زیاد دی ما ته چوپ راشي یو مسئلې ما نه پوښتنه وکړي زه اوس هم ما سره د مسئلې جواب شته که نشته که شته ویل کوم که نه وي ورته ډېر ببانګې دوهل ورته وایم څه نه پوهېږم سبا راشه بل سبا راشه درته وبښیم یو ټایم چې ما علم کې دا مسئله نشته ویلې ورته مسئله ګډه وډه وښیم استخاره مثلا وکم کتاب خلاص کوم پوه شم صحیح نشوم پوه بیا خلاص کوم خیلی که ورته وایم چې انشاءالله ښه دی صدقه ویر که نشوه که نه نشوه ته نه پوهېږې وایه چې بل ته لاړ شه څه فرق نه کوي تواضع پکار د انسان کینی تواضع دا بهترین درس د امام نه ټیم د تاسو ډېرې واخیستلو ګرچې بحث ډېر دې حوالې سره خوندور دی خو همدغسې باندې زه تاسو زحمتونه ختموم